ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. زما عزت مندرونو مسلمانانو نستاسو پدې کلی کې پدغه جمعات کې د رب العالمین دغه عظیم قرآن د ترجمه او د تفسیر ختم دی. زمونږ استاد محترم رو جناب مولانا ذاکر الله صاحب په ډېر لوی محنت د قرآن شریف دا خدمت کړی دی او د اول نه اخره پورې قرآن حکیم په ترجمه باندې او په تفسیر د خپلو مقتدیانو ته ښودلی دی. نن اخیري 2 سورتونه پاتې دي، هغې له مونږ او تاسو را بللي یو او دا یو ډېره خبره ده د قرآن حکیم په مجلس کې ناسته د برکت ذریعه. رونو چې یو سړی په مانځه ولاړی جمع ولاړی او یو مسلمان اخر کې راشي او د قاعده کې وسره شریک شي، مخکې نو شریک او د قاعده کې شریک شو، دل الله د جمع ثواب ورکوي که نه ورکوي؟ نه موږ هم په د اخیري قاعده کې ورسره شریک شو، د ترجمې او د تفسیر په د اخیري قاعده کې موږ شریک شو. د الله د عظیم فضل نه امید لرو او د الله د لوی رحم نه تمه لرو چې پروردگار به موږ لم د قرآن شریف د دې ختم د ترجمه او د تفسیر پورا اجرونه او ثوابونه راکړي. ورونو 2 خبرې کوم، وخت دومره نشته. یو د دې 2 سورتونو متعلق یو څو ضروري خبرې کوم او دویم د قرآن شریف د ترجمه او د تفسیر. دا 2 سورتونه دي خو په اسانه پښتو کې خبرې کوم ځکه عام مسلمانان رونه ناستي، طالبان هم شته خو عام مسلمانان رونه ناستي، نو داسې پښتو اسانه کې تاسو ته انشاءالله خبر وکم چې دا عام مسلمانان رونه پې پیشي. د طالبانو متعلق چې کوم په مدرسو کې کم بیانونه وغیره کو ادر ته نه وایم ځکه هغه بې فایدې خبره بشي، بعضې رونه به پې پیشي او د عام رونه به پې پوه نشي. نو ساده پښتو کې در سره خبرې کوم، کوشش کوم چې د عربي اصطلاحات هم ونه وایم چې تاسو رونه پې پوه شي. دا 2 سورتونه دي. یو دا چې د دې 2 سورتونو د مخکې صورت اخلاص والا صورت چې سوره اخلاص ورته وایي او تاسو قل هو صورت ورته وایي، دې سره ربط سره تړون. د ربط کې د علماو 3 مذهب دي رونه او 3 قول دي پکې. یو د متقدمینو مسلک دی او یو د متاخرینو. متقدمین وی د قرآن شریف د یو صورت د بل صورت سره یا د یو آیت د بل آیات سره د ربط ضرورت نشته، دلایل یې وی خدای وخت نه دی. متاخرین حضرات وی ربط ضروری دی، بی د ربط نه کار نه کیږي، بیان به خامخا کې. حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه مینس کې فیصله کوي، هغه وی داسې نه ده لکه څنګه چې متاخرین وی چې بغیر د ربط نه قرآن شریف په معنا نه ورکوي. که د ربط بیان اونشي هم د قرآن شریف په معنا استاد او شاگرد پوهیږي. او داسې نه لکه څنګه چې متقدمین حضرات وی
که د ربط ذکر وشي نو فایده پکې شته. نو د قرآن شریف ګوره د دنیا یو سړی چې خبرې کوي او د هغه په خبرو کې یو بل سره نسبت نی او تړون او ربط نی، خلک وی ګډې وډې یو وي. نو د الله عظیم کلام چې د الله دومره علم چې دومره علم د بل چا نشته، او الله پاک د ټولو علومو سرچشمه ذات دی، نو د هغې په کلام او په خبرو کې به بې ربطي څنګه راشي؟ نو دا قرآن شریف د اول نه آخره پورې مربوط کلام دی، مربوط یو بل سره تړون، یو آیات د بل سره او یو صورت د بل صورت سره. نو د دې دواړو صورتونو ربط د دې مخکې صورت سره څه دی؟ یوه خبره دا شو. دویم زمونږ دا طالبان ورته د وجه د تسمیې وی، یعنی د دې دواړو صورتونو دا نمونه قل اعوذ برب الفلق ته فلق او دویم ته سوره الناس او دواړو ته معوذتین ولی وی، او دا نمونه ولا چیخی دی، دا نمونه چیخی دی او د دې نوم د خودو فایده څه ده او دا دواړه نمونه ورته ولی وی. دریمه خبرونو د دې دواړو صورتونو شان نزول چې دا څه وجه پیښه شوه، لکه قرآن حکیم د واقعات او د حوادثو مطابق رب العالمین نازل کړی دی. څه داسې خبره پیښه شوه چې دا دواړه صورتونه رب العالمین نازل کړل. څلورمه خبره د دې دواړو صورتونو مختصر ترجمه، او پنځمه خبره د دواړو صورتونو کې څه مسائل دي هغه مسائل او فواید، او شپږمه خبره د دې دواړو صورتونو فضیلت او فضائل څه دي. دا شپږ خبرې بل اختصار ستاسو مخکې رو عرض کول غواړم. لومبۍ خبره د دې دواړو صورتونو د مخکې صورت اخلاص سره ربط تړون څه دی؟ نو آسان غوندې ربط علماو پکې اوږدې خبرې کړې دي. مخکې صورت کې په سوره اخلاص کې د رب العالمین د عظیمو صفتونو ذکر وشو. تاسو به اورېدلي چې الله یو دی، مثل نه لري. دا رونو زمونږ ایمان دی، یو الله دی، په ذات کې شریک نه لري، په اوصافو کې یعنی دوه خدایان نشته، په اوصافو کې شریک نه لري. دا الله غوندې خپل صفتونه دا رونو د بل چا نشته. کم علم چې دا الله دی داسې د بل چا شته نشته دی، دا زمونږ ایمان دی. دا الله پشان قدرت او طاقت د بل چا نشته، دا الله پشان اوریدل او دا الله پشان خشته ښکلې خبرې دا د بل چا نشته. ډیر اوصاف دي د رب العالمین، نو د الله په صفت کې الله سره بل څوک شریک نشته، او په کارونو کې افعالو کې د الله سره څوک شریک نشته. کم نور او سپومې چې الله راخیجي داسې بل څوک راخیجولی شي نه. جمدی کول او مړه کول د چا کار دی؟ د الله کار دی. او عزت او ذلت ورکون کی ذات څوک دی؟ الله. او بیماری راوستون کې او جوړون کې څوک دی؟ الله. که دا څوک مخلوق لمني چې یاره دا صفت پلان کې د الله نه ما سوا د بل مخلوق نشته، او دا کار د الله نه ما سوا بل څوک هم کولی شي، د شریعت په اصطلاح کې دته مسلمان نه ویل کېږي، دته کافر او مشرک وي. الله دې مو ساتي. نو په مخکې صورت کې وی الله احد، په ذات کې او په صفاتو کې او په کارونو کې د الله نه حقیقي شریک شته نه ادعایي. خلاصه شو خبره. بیا راځي الله الصمد، ټول مخلوق الله ته محتاج دی او الله چاته محتاج نه دی. داسې ده کنه؟ لم یلد ولم یولد، نه ولا بچی شته او نه ولا پلار شته. نو ښځه پکې د کوم ځای نه راله؟ ښځه بچی خو د ښځې نه پیدا کېږي، او مور او پلار نسب نشته، نه پورته او نه ښکته. اولم یکن له کفوا احد، دا نتیجه او خلاصه او دعوه شوه چې دا الله هیڅ قسمه نظیر او مثل نشته. دا د الله صفتونه مخکې ذکر شو. د ټولو حاصل څه شو؟ چې د الله نه لوی ذات بل څوک نشته. دا زموږ عقیده ده که الله نه لوی ذات بل څوک نشته، د الله نه د لوی قدرت او د لوی طاقت ذات بل څوک نشته. نو دې صورت کې د پناه غوښتو ذکر دی. وایي ګورې پناه چې نیسي په لوی ذات په نیسي. یو سړی چې دشمن په مخه کړي نو هغه غریب سړي کره او بے کسه سړي کره منډه نه وای، د کلي خان او ملک او نواب هغه چې حجرې ته منډه وای چې دې مې بچ کولی شي. داسې ده که نه؟ که هغه خان بابا حجره کې نه وي خو حجرې ته منډه کي، هلکه حجره کې خو څوک نشته، خو وروره د حجرې سپکاوي موږ نشو کولی، دلته ورته غږ نه کوو. نو دا زمونږ قاعده ده.
چې څوک هم د چا نه ځان بچ کوي نو غریب سړي سره ځان ټل کی نو ځان به بچ کوي، په مالدار سړي سره او مضبوط سړي سره ځان ټل کی ځان به بچ کوي، په کمزوري سړي څوک نه بچ کېږي. داسې ده که نه؟ نو موږ چې پناه نیسو په چا به نیسو؟ په الله. ولې؟ د دنیاوي مصیبتونو آفاتونه او د اخروي آفاتونه یا د جسمانی او روحانی د دې ټولو آفاتو بلیاتو مصائبو غمونو فتنونه امان او پناه به د چا په ذات نیسو؟ په هغه ذات چې قل هو صورت کې بهترین صفتونه ذکر شو. یا دویم بعض علما لیکي چې دا خو ډېره مضبوطه عقیده ده د سوره اخلاص، په دې خو سړی مسلمانېږي، او که دې عقیده کې لږ کږلېج راشي د ایمان نه سړی وځي. دا عقیده به څنګه ټینګوم؟ ولې میانس کې شیطان دی رکاوټ به پیښېږي، ابه مې دا عقیده خرابوي. تر مرګ پورې رونو ګوره شیطان سړی پسې نښتي او کوشش کوي چې د ایمان نه جدا کی. دې شیطان نه به څنګه ځان بچ کوم؟ دارنګې انساني بعض شیطانان دي، هغې نه به څنګه ځان بچ کوم؟ د سوره اخلاص او زما د سوره اخلاص د عقیدې او زما منځ کې خو ډېر رکاوټونه دي او ډېر دشمنان شته، انسی او جنی، په څه به بچ کېږم؟ نو آخر کې الله دا دوه صورتونه درته ذکر کړل چې بې زما د ذات نه ګورې نشي بچ کېدی. نو د چې څه رکاوټ او څه حایل او څه دشمن ستا او ستا د دې عقیدې منځ کې راځي، د الله ذات سره پناه نیسه، الله به دې بچ کوي، بل څوک دې نشي بچ کوي. دویمه خبره رونو، د دې دواړو صورتونو نومونه ګورې د ټولو صورتونو الله ایښي دي. یو سړی چې زوی پیدا شي نو پلار وله نوم کېږي، او دې صورتونو نه نومونه چې ایښودي دي الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکه ژبه. ولې؟ بخاری شریف کې حدیث ته صحیح مسلم کې شته چې کله به یو صورت نازل شو نو نبی علیہ السلام مبارک به صحابه ته حکم وکړ، وی دا صورت نوم به ولا واغشته، د فلان کی صورت نه مخکې او د فلان کی نه وروستو کېده، دا آیتونه د فلان کی صورت نه مخکې او د فلان کی نه وروستو کېده. نو دا نومونه نبی علیہ السلام ذکر کړي دي ورته، او دا زمونږ د اهل سنت والجماعت بلکې د ټولو ائمه اربعو او د علماء اجماعي خبره ده چې په تشریعیاتو کې د نبی علیہ السلام خبره ده، هغه قول فعل وحی ده. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بهر کې نمونه چا کې خودل؟ نبی علیہ السلام. د چا په خوخه؟ د الله په خوخه. دې نمونو کې څه حکمت دی؟ نو ګوره دې باندې یو الله خبردار. بعض علما مفسرین لیکي وجه خو اصل حقیقت باندې الله خبردار. دا غي وجه دا یو سړی یو زوی له نوم کېږي، یو له عبدالله نوم کې خود، بل له عبدالرحمن کې خود، بل له زید نوم کې خود. دې ټولو له دا درې نومونه ولې کې خود، یو ولا ولې نه خود. دې د پاره چې دا یو په د بل نه او پیژندلی شي. داسې ده کنه چې عبدالله ته आवाज کوي یا عبدالله امشر برا منډه وای، اے عبدالرحمن ام ینځنی برا منډه وای، اے زیدا اکشر برا منډه وای. د نوم مقصد دی چې داغه چا د پاره کې د مسما و تعربه کې وای، داغه پیژنګلو پی راشي او داغه په یو بل نه جداواله راشي. لکه زمونږ د ټولو نومونه دي، مونږ په خپل نومونو پیژندل کېږو. داسې ده کنه چا چې د یو نوم واغش او مقه یو په پاسي بل بسوک نه پاسي. دغه رنګ رب العالمین دې صورتونو نومونه ایښودي دي چې یو صورت په د بل نه پیژنګلو راځي او فرق په یو بل نه راځي او په مطلب الله خبردار. نو دې دواړو صورتونو لکه لومبي صورت ته دویم صورت د قرآن شریف ته صورت بقره نوم ایښودی. بقره خو غوا ته وایي، هلکه د غوا صورت عقل وایي. عجیبه خبره ده، په دې کې د حج احکام دي او نور د دنیا احکامات دي، نو صورت احکام نوم به ولې ایښی کنه. عقل وایي د متقیانو ذکر دی په اول کې، سوره متقین نوم ولا ولې نیک دی. د منافقانو ذکر دی، سوره منافقین نوم ولا ولې نیک دی. او اول کې د قرآن شریف د کتاب نوم دی، سوره الکتاب نوم ورته ولې نیک دی. بس په دې الله خبر ده. اگر چې علما وجه ویلي دي چې نه د غوا خبره نشته، د غوا نه مراد د الله د لوی قدرت ښکاره کېدل دي. په غوا خو د الله تعالی ډېر لوی قدرت په دې صورت کې ښکاره شوی دی. د بني اسرائیل یو لوی واقع پیښه وه، نو دا صورت د بقرې د غوا نوم ځکه کېښودی شو چې ګوره غوا غوندې څیز، غوا نه قمقل شی په مخ د ځمکه ګورې بل نشته. ښه په حیواناتو کې قمقل حیوان غوا ده، خر ته لږ مخکې دی. بهر کیفه حاصل د خبرې دا دی چې اوس د غوا نوم کېږدي،
دا دې قمقل حیوان نه الله د خپل عظیم قدرت اظهار کړی دی. دغه رنګیرونو د دې دواړو صورتونو نمونه دې لومبي ته فلق د سبا ذکر دی پکې. ولې وجه درته وایم لږ صبر وکړه. دویم ته الناس د انسان ذکر دی پکې، د دې وجه هم درته وروسته وایم. او دواړو ته معوذتین د اسم فاعل صیغه ده، بچ کوونکي دي د الله په توفیق چې ته دا دواړه صورتونه تلاوت کې او یا په دې دواړو صورتونو کلک اعتقاد وساتې، نو باذن الله او بتوفیق الله به تا د دنیوي او اخروي یا جسمانی روحاني مصائبو نه وساتي، بچ په دې کې. شان نزول یې څه دی؟ ولې نازل شو؟ نو زمونږ بعضې مفسرین او زمونږ بعضې علما د نبي علیه السلام د سحر واقع ذکر کوي، وی په هغې سحر شو دا نازل شو. خبره رونو داسې نه ده. ګوره دا دواړه صورتونه په مکه مکرمه کې نازل دي. ګوره دلته هم پې لیکلي چې دا مکیتون دی، دا مکی صورتونه دي، د هجرت نه مخکې نازل دي. او سحر خو په نبي علیه السلام په مدینه شریفه کې شوی دی. اصل واقع داسې ورونو چې نبی علیه السلام یو ځل جبریل علیه السلام ته شکایت وکړه، وی یو سرکشه پیری دی او ما ته تکلیفونه راچوي، ما تنګی سازشونه او سکیمونه اچوي. نو جبریل علیه السلام د الله نه دا دواړه صورتونه راوړل چې دا دواړه صورتونه تلاوت کوو دا لوله، نو الله ذوالجلال به تا د سرکشه پیری د سکیمونو او سازشونو او تکلیفاتو نه محفوظ کړي. نو په مکه مکرمه کې نازل شو د هجرت نه مخکې. بیا چې کله نبی علیه السلام مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ، اومه هجره کې په اومه هجره کې محرم په میاشت کې خیبر فتح شو. چې خیبر فتح شو دا یهودیان لوی سازشیان دي. دوی په خیبر کې یو ښځه ولمسوله او نبی علیه السلام ته په غوښه کې دعوت یې وکړ، په نری غوښه کې ورته زهر واچول او دعوت یې وکړ. رسول الله مبارک د هغې نه خوراک وکړ او باید صحابه هم وخوړله. یو نوړی پورته کړه، صحابو ته یې دا مه خورئ. ولې صاحب؟ وی دې کې زهر اچولې شوي. ښځه یې راوسته، وی تا په دې غوښه کې زهر اچولې دي؟ وی صاحب تا ته چا الوې؟ وی دقې نوړی راته و چې دا لاس کې مې پرته ده، دا د حضور پاک معجزه. وی او اچولې مې دي. وی ولې؟ وی ما وی که دروغجن پیغمبر یې در نه بخلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې تا ته به ضرر رسیم نه رسوي. نو بیا نبي علیه السلام ښځه معاف کړه، ښځه بیا مسلمان هم شوه. خو بیا یو صحابي د هغه زهرو نه شهید شو، وفات شو. نو د هغې په وفات کې ښځه قصاص کړه. دا ځان له د فقه یو درنه مسله ده، د دې قصاص متعلق خو هغه خبرې دلته نه کوو. دا سازش د هغې ناکام شو. بیا نبی علیه السلام مبارک چې مدینه شریفې ته راغی، د سپیرو یو بل سازش وکړو. اوس هم ګورې په مخ د ځمکه چې دا څومره سازشونه چلیږي که نه، د امریکې والا او برطانیې والا دا نیټو میټو چې دا کم سازشونه چلی، د دې بنیاد یهودیان دي. الله یې د یهودیانو بیخ کندي وکړي، دا یاد وساتئ. دا لګېدلي دي ورپسې او مسلمانان په یو طریقه ختمول غواړي. انشاءالله الله به مسلمان نه ختمی او د دې ظالمانو سکیمونه سازشونه پروردګار ختمی که خیر انشاءالله. نو بل سازش یې جوړ که مدینه شریفه کې یو ساحر او کوټګر جادوګر لبید، هغه له څه پیسې میسې ورکړې او یې ته د پیغمبر علیه السلام باندې جادو کا. دا غرونه به هغه هم کوټګرې وي، ادې په خپل هم کوټګر جادوګر. نو د حضور پاک دا یو وینځ یا د غلام په واسطه د هغې د سر مبارک ویښته حاصل کړل، هغې له یې غوټې ورکړې، کوړه چې کوي غوټه ورکوي، او بیا پکې د ګنډلو ستنې ومنډلې او د هغې د ګومنځې غاښي پکې ومنډلې او موم یې ترې تاو کړل او بیا د کجورې سر کې داسې یو پرده غوندې وي، یې ترې تاو کړه. او یو کوی دی په مدینه شریفه کې په بنو زریق قبیله کې بیر ذی اروان، د هغې کوی په ویښ کې د دوو تیږو په منځ کې دا کوړه خښه کړه. په بخاري شریف کې حدیث دی، عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی په نبی علیه السلام باندې اثر وشو. یو کار به یې کړی او وی به دا مې نه دی کړی، یو کار به یې نو کړی او به یې چې دا مې کړی دی. څلوېښت ورځې یا شپږ میاشتې یا یو کال د نبی علیه السلام په وجود مبارک دا اثر. یو ځل اودو راویښ شو، د پیغمبرانو خوب وهي، سترګې ودي او زړی بیداري. چې راویښ شو عایشې بیبي ته فرمایي وی عایشې ما ته الله د خپلې بیمارۍ علاج وښو. هغه څنګه؟ وی دوه فرشتې رالی، یو مې سر ته کېناست او بل مې خپو ته کېناست، یو د بل نه تپوس کوي په دې سړي څه چل شوی دی او ته وایي وی په ده سحر شوی دی. وی چا پې کړی دی؟ وی فلانکي لبید ابن عاصم. په څه کې کړی دی؟
د دې د سر په ویښتو مبارکو کې کوم ځای کوډه خخه کړې ده په فلانکي کوي کې په سبا ختمیږي دې دوو صورتونو باندې دی ورته وویل. اوس نازل مخکې دې ته څوک تکرار النزول هم وایي، خدا یاد دهاني د تکرار النزول ورته نه وایو. د دې حکمت ته تر دغه وخته پورې نبی علیه السلام خبر نو، مخکې خو بل مقصد للیږلی و که نه. اوس چې دا بله مسله پیښه شوه الله ورته ښکاره کړه چې همدغه صورتونه چې مکه کې نازل دي د پیریانو د علاج دپاره، یعنی د پیریانو د سازش د ختمولو دپاره همدغه صورتونو کې د سحر علاج هم شته، د کوډ علاج هم پکې شته. چې راویښ شو صحابه ولیږل. بل روایت کې راځي چې په خپله نبي علیه السلام لاړ، چې لاړ په خپله هغه کوډه یې راوویسته. او ورونو دا 11 آیتونه دي اتفاقا ګوره، او هغه کوډې هغې 11 غوټې ورکړې. نو چې ویښته له څوک غوټه ورکړي څوک سپړدي شي نه. نو چې یو آیت به ووي قل اعوذ برب الفلق او چف به یې وکړه نو هغه یو غوټه به وسپړدلی شوه. چې بل به یې ولوسته او چف به یې وکړه بله غوټه به وسپړدلی شوه. 11 واړه غوټې ختمې شوې. نبی علیہ السلام فرمایي داسې شوم لکه چا چې څوک تړلي او پرېنیزي. وی عایشې وی ګوره دونه خطرناک شو چې د هغې کوي اوبه داسې وې لکه نکري دي چې چا خوشتې کړي. او د کوي په غاړه چې کوم د کجورو بوټي داسې سپېره بد شکله لکه د شیطان د سرونو. زمونږ پښتانه چې د یو څښاشي سره تشبیه ورکوي نو وایي د پلانکي دا شکل لکه د سپي په شانتې دی یا لکه د خر په شانتې دی. او عرب هغې چې دا بد شکله شي تشبیه ورکوي د شیطان سره ورکوي. وی کأن رأسه رأس الشیطان، وی د پلانکي سر داسې لکه د شیطان په شان. نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایل وی هغه د کوي په غاړه چې کوم بوټي و د هغوی هغه سرونه داسې و لکه د شیطان په شان بد شکله. علما معلوموي چې د سحر اثر څنګه په انسان کېږي، دقه رنګې په اوبو باندې او په جمادات او نباتاتو هم ګورې کېږي. خطرناک شی دی کوډ او سحر. نو الله نبی علیہ السلام ترې نه جوړ کړ، دې رونو شان نزول شو. اوس د دې دواړو صورتونو مختصره غوندې ترجمه درته وویم. قل اوایه ای پیغمبره. د دې قل کې علما ډېرې فایدې لیکي، خو ما درته مخکې د طالبانو خبرې نه کوو چې د عام رونه پې پېښ شي. یو مزیداره فایده ستاسو د پوهې دپاره وویم. دې قل کې دې خبرې ته اشاره ده چې دا دواړه صورتونه د پیغمبر علیه السلام خپل کلام او خپلې خبرې نه دا د الله دي. لکه یو ماشوم راشي او ذاکر الله موري صاحب ته ووایي چې زمونږ په کوي کې چرګه پروت دی او مور مې رالیږلې استاد یې څو بورقې ته وباسو. مونږ بله مسلې تپوس چې ته هم نه که چرګه پروتې ده څوک به ما اوس هم چا تپوس وکړو یاره جي د نبي هم جنازه چا کړې؟ څوک به وایي د ابراهیم علیه السلام د ګډه غوښې چا وخوړ. هلکه دې سره ستا څه مقصد چې ته سمه تپوس د عقایدو کې، د مونځ د مسلو کې، یا چې ته د زکات د مسلو کې، یا د حج د مسلو کې، داسې مسلو کې تپوسو کې څه فایده درته ورسي. دې لکه ته خبر شو جنازه چا وکړه او چا ونه کړو نو څه پې، که دې نه خبر شو چې د ګډ غوښې چا وخوړې نو څه پې. مولانا بجلیګر صاحب الله دې وله روغ صحت ورکړي، هغه به خوش طبیعتي کوله. نو دا به یې په تقریر کې وایي د هغه ګډ غوښې چا وخوړې. زمونږ حضرت مفتی صاحب مفتی محمد فرید خیال دی را هغه زمانه کې چې کوم فقرا او مساکین هغوی وخوړی که بهر کې خبره دا درونو چې دا بعضې تپوسونه هغه وکړي چې کوم تپوس کې ستا د دین یا د عقیدې یا د عمل څه فایده وي. بې ځایه تپوسونه مه کوئ. دې خلکو یو رکوټې غوندې مسله چا نه اورېدلي وي راشي ملا به پې بند کړو ابه پې پړ کړو. نو خبره داسې ده چې دا قل کې اوس دنه تپوس وکړي ماشوم راشي استاد یې مور مې وایي کوي کې چرګه پروتې ده څو برقې وباسو دی ورته وایي 50 ته وباسي یا شپېته مثلا سوچي او ماشوم لاړ شي. نو که ماشوم مور ته وایي چې مور 15 برقې ته وباسه نو مور به یې وایي چې دې ماشوم دا رضا نه وایي. او که دې ماشوم دې مور ته ووایي چې مورې استاد وایي چې مور ته دې ووایه چې 15 وباسي نو دا خبره د چا شو دا د استاد شوې. نو که اعوذ برب الفلق ویلې شوی وي چا به وایي چې دا د نبي علیه السلام خپل الفاظ دي جوړ. ولې دا دعا د دعاییه جملې اکثر د نبی علیه السلام مبارک خپلې وي. نو چې قل راغی نو معنا څه ووایه ورته ای پیغمبره اعوذ چې زه پناه نیسم
نو چې نبی علیہ السلام دا وایي چې ووایه ورته نو معلومیږي دا چې خپل الفاظ نه شو د چا شو د الله شو. نور فائدې هم شته خو بس دا کافي. اعوذ پناه نیسم برب الفلق په رب د سبا. رب څه ته وایي؟ مونږ د رب په معنا کوو په مربي سره، پالون کې ورته مونږ وایو. پالون کې څه ته وایي او تربیت څه ته وایي؟ بیضاوي لیکلي دي یو شی کمال ته رسیدل تدریجن رو رو په قلار قلار. څوک چې یو شی کمال ته رسی په قلار قلار نو هغه ته مربي وایي. بس دې ته رب وایي. زه تاسو اوس پوهیږم په دې لکه یو زمیندار دانه وکري، هغې نه تیغه روزي، هغې نه بوټي مباسي، خاورم ورته اچوي، اوبه م ورته اچوي، خاختراشي هم کوي. دا زمیندار رو رو په قلار قلار دا بوټي یو کمال ته ورسوي، میوه ونیسي. اوس دا بوټي چې دا رو رو په طریقه کمال ته رسیږي، رو رو څوک پې پوهېږي نه چې دا بوټي څنګه لویږي، هغه حرکت یې څوک نه محسوسوي. دې ته تربیت وایي. او چې دا کم زمیندار خدمت کوي او دا بوټي کمال ته رسوي، کله اوبه او کله سره او کله خاختراشي، دته مجازي مربي وایي. دقې ته رب وایي. نو د مور په ګېډه کې چې کله نطفه ور پرېوځي، د هغې نه علقه وینه او د هغې نه د غوښې ټوټه او بیا په هغې کې سا واچولی شي او رو رو خشته ښکلې مزېدار وجود ته جوړ شي او بیا بار ته راشي او دلته ترې خشته ښکلې انسان جوړ شي. دا تدریجن رو رو په قلاره لوېدل دې ته تربیت وایي. او چې کوم ذات تا کار کوي هغه ته رب او مربي ویلې کېږي. رب په معنا د مربي دی. نو تربیت یوازې د زیروح سره خاص نه دی. ګورې هر یو څیز په قلار قلار یو خپل حد او کمال ته رسول دې ته رب مربي پالونکي ورته ویلې کېږي. فلق څه ته وایي؟ نو فلق سبا ته وایي. د سبا د چون ته وایي، چون ته چې دا کله راښکاره شي. امام بخاري رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا معنا کړې. بعضې علما د فلق نورې معنا هم کوي. څوک وایي دا جهنم کې یو کنده ده، جبارین او کبرجن خلک به پکې غورځېږي، الله دې موساتي. او دونه خطرناکه کنده ده وی چې سر ته کولو شي جهنم به ته ایمان غواړي. کبر خطرناک شی دی. خو راجحه خبره دا چې فلق د سبا د چون ته وایي. نو پناه نیسم په رب د سبا. اوس وروڼو د سبا د چون ته وایي. ته سوال کوه دلته کې چې د دې فلق دا ذکر یې ولې وکړو؟ د فلق د سبا د دې چون دی. نو وروڼو د سبا د چون دی سره لوی انقلاب راشي، شپه ختمه شي او ورځ راشي. دا دومره لوی انقلاب دا څوک راولي؟ الله. بل څوک راوستی شي؟ یو پوټې تیار به څوک ختمه نه کړي. یوه شو. دویم څه دی؟ بعضې خلک د سبا هم عبادت کوي چې سبا راخیږي سجدې ورته کوي. نو دې کې اشارت دې ته دی چې هغه سبا چې خلک عبادت کوي سجدې ورته لګوي، هم ګوره الله ته محتاج دی. د عبادت لایق نه دی. عبادت به هغه ذات ته کوي چې دا سبا راوخیږي او دا تیار پې ختمه کړي. پناه نیسم په رب د فلق، په رب د سبا، هغه ذات چې د کائناتو کې لوی انقلاب راوست، هغه ذات چې دا سبا یې راښکاره کړه او تیارې ختمه کړه. او دې کې ډېر اشارتونه دي چې ستا نه به الله د سحر تیاره ختمه کړي، د روغ صحت رڼا به راولي. ستا امت نه به الله د کفر او شرک تیاره ختمه کړي، د ایمان او د هدایت رڼا به راولي. د ګمراهۍ تیاره به ختمه کړي. یا که پیرې درته څه نقصان تکلیف رسول غواړي هغه تیارې به درنه ختم شي. د سبا دی وخت کې ډېرې فایدې دي وروڼو. دا ډېر برکتي ټیم دی. ګورئ څوک چې وختي پاسي، حدیث کې نبی هم دعا کړې ده، یا الله وی زما امت چې وختي پاسي او خپل کار کوي ته وله په هغې کې برکت پیدا کړي. او د حضرت یعقوب علیه السلام چې کله بچو ته وی سوف استغفر لکم ربي، علما وی دی د سبا د وخت انتظار کوم. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه واقع لیکلې ډېره د عبرت. وی سپی چې ده النګېږي 6 میاشتې کې یو ځل او ګډم لنګېږي. نو د ګډې یو بچی پیدا کېږي، نهایت 2. او سپی چې لنګه شي څومره بچي راوړي؟ یو لښکر. 8 9 10 شل پورې مونږ لیدلي دي چې سپی بچي راوړي. نو نسل د سپو زیات پیدا کېږي، د ګډو چیلو کم پیدا کېږي. د هغې په نسبت سپي لالیږي نه او ګډې چیلی لالیږي. د ګوره سپي څوک نه لالی او ګډې چیلی په دې ښاریو کې څونه لالیږي او په حج کې څومره لالیږي، قصابان یې څومره لالی. او بیا وګورئ په عام عرف کې او په کلو کې نو سپي کم دی او ګډې چیلی ډېرې دي.
هر کوټ کې یو ګډه چیلې وي او رمې یې ګرځي او د غرونو علاقو کې ډېر زیات. نو عقل دا وي چې سپي دې ډېر وي ځکه نسل د هغوی ډېر پیدا کېږي. او الالیږي نه، ګډې چیلې دې کمي ځکه دا الالیږي دی، او سپي کم دی او ګډې چیلې ډېرې دي. وي دا ولې؟ وی دا ردې سبا برکت دی. وی ګډه چیلې ټوله شپه ودی او چې کله پېشمني شي نو دا ویښه شي، سار کې دا ویښه، او شپې دا سپې چې دی ټوله شپه منډې ووایي، او چې کله پېشمني شي دا خدای والي بیا وده پروت. دا ر سبا برکت دی چې د هغې نسل زیات کړی، سپو نسل. د دې صورت تعلق د سحر د دم سره دی. پوکي وایي په غوټه کې معلومیږي دا چې سحر اثر لري که نه. ومن شر حاسد، د شر د کینهګر نه اذا حسد، چې کله دې د کینه ښکاره کړي. کینه څه ته وایي؟ حسد. دا تمنا کول چې الله دې فلانکي له دا علم ولې ورکړی دی، دا مال دې ولې ورکړی دی، د عزت دې ولې ورکړی دی، دا حسن دې ولې ورکړی دی. تمنی د زوال د نعمت ته غیر، دې ته حسد وایي. دا ډېره خطرناکه ګناه ده. یو حدیث کې راځي چې د عرفات په میدان کې الله ټول مخلوق بخي، خو کینهګر پکې نه بخي، ګناهګار هم بخي. لیلة القدر مخصوص وخت کې الله د کینهګر د هر چا دعا قبلوي، خو د کینهګر ګورې نه قبلوي. او زه اکثر طالبانو ته یو خبره کوم، زم د کینهګر دپاره دا سزا ډېره ده چې هغه خپل خوري، بل چا ته خو ضرر نه کړي رسول. نو بنا د دې سحر او د کوډو یا که پیری علیه السلام ته تکلیف رسوي، بنا په کینه د ذکر دې ذکر وکړو. اذا حسد، چې کینه ښکاره کي، دا ولې وایي؟ ځکه چې کینه په لکه پټه خود ته ضرر دی، او چې ښکاره کی کاروالي دا چا پسې ټوپک راوالي، تماچه راوالي، په چا کوډو کې. دین هم دا معلومه شروع چې دا هغه بیماری دي چې ما سوا د الله د ذات نه بل څوک نشي بچ کولی. وخت کم دی جوړ. بسم الله الرحمن الرحیم. قل او آیا پیغمبره اعوذ پنانسم برب الناس، پر رب د انسانانو. د انسان ذکر راغی. توس دلته سوال کولی شي، طالبان سوال کوي چې الله خو د هر چا رب دی، د انسان ذکر تخصیص یې ولې وکړ؟ وی دی اشرف المخلوقات، ځکه خو یې درې ځلم ذکر کړ. او دویم چې رب الناس د الله تعالی د قدرتونو لوی مظهر ګور انسان دی. اتیم یو ډېر لوی شی دی، د الله لوی قدرت ته معلومیږي. خو کوم صفتونه چې الله انسان کې پیدا کړي دا پاتې کې نشته، کم چې په انسان کې پیدا کړي په اوښ کې نشته، کم چې په انسان کې پیدا کړي په زمري کې نشته. نو ځکه د انسان ذکر وکړه. ملک الناس، بادشاہ د خلکو. پناه نیسم په بادشاہ د خلکو. بادشاہ د دې خلکو حقیقي څوک دی؟ هغه الله دی، د ټولو انسانانو. قیامت چې کله راشي وی الله به آواز وکړي لمن الملک اليوم. په دنیا کې خو واړه واړه بادشاهانو، نن بادشاهي د چا ده؟ څوک به هم جوابونه کوي. نو بیا به الله په خپل آواز وکړي لله الواحد القهار. اله الناس، پناه نیسم په معبود د خلکو. نو دا ناس یې ولې مقرر کړه؟ بار بار یې راوړه. یا خدای اشرف المخلوقات، او یا بعض علما وی د لومبي نه ماشومان مراد دي، وی د غرب په قرینه ده، ځکه دی ماشومان تربیت ته زیات محتاج دی د لوی په نسبت. دویم نوی ځوانان مراد دي، بعضې مفسرین وی ځکه ملک په قرینه ده چې د بادشاه تعلق د ځوانانو سره دی. او دریم نه بوډاګان مراد دي، وی د عام عرف کې بوډاګان د ځوانانو په نسبت زیات عبادت کوي. لیکن تحقیقی او مضبوطه خبره دا درونو چې په هغه زمانه کې اوس هم بعضې خلک کوي، په دې دریو صفتونو کې شرک کېږي. شرک فی ربوبیت، یا د الله بادشاهۍ کې، او یا په الوهیت کې. نو الله پاک د درې واړو نفی وکړله چې رب صرف الله دی، د ټول مخلوق بل څوک نه دی. بادشاه د ټول مخلوق صرف الله دی حقیقي، نور څوک نشته. معبود د دې ټول مخلوق څوک دی؟ نو یو الله دی، ځکه به شرک نه کوو. نو پناه نیسم په دغه ذات د شر د وسوسې اچونکي نه. ذی وسواس یا وسواس په معنا د موسوس دی. وسوسه څه ته وایي؟ د زړه ته په پټه طریقه شر ورچول. حدیث پاک کې راځي یو فرشته ناسته ده، هغه د انسان د زړه ته نیکي ورچوي. دغې فرشتې ته ملهم وایي. هغه چې کومه نیکي ورته په پټه طریقه ورچوي هغې ته الهام وایي. او بل خوا ورته شیطان ناست دی او ورته شر ورچوي، د دغه شیطان نوم وسواس دی. او چې دا کم شر ورته ورغورځوي هغې ته وسوسه وایي. ته نه وایې وی لکه دا یو ړم وي چې دا کار وکړه،
او بل مو چې دا کار وکړه، نو زړونه خو دوه نه دي، یو دی. دا نیکی ورته هغه فرشته ورچوي او دا ګناه ورته هغه وسواس شیطان ورچوي. د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس. اوس به تړه کې وی چې اوهو دا دشمن خو مېړه ته ناست دی، ارمان که مې رانیوې شو چې چکونه خو پې ولمو، که بل زه نشم کولی یو دوه درې سر کونډی خو پې واړو، ولې شیطان که مونږ تاسو ته ښکارېده هسې به م پرېښی وې نه، نو دی به مونږ دا خو داسې دشمن دی چې پټ ناست دی، ده نه په څه بچ کېږو. نو الله وایي ګورې الخناسه ډېر بزدل او ټیزن دی، رستو کېږي چې د الله ذکر وشي یخنوس نو دې منډې وایي تختې بیا چې بانګ ویلي چې حدیث کې پاک کې راځي نو بانګ سره دې تختې او ټیزونه لا پکې بېل اچوي. دا نبی علیه السلام فرمایي. نو دا یې راته وښوله چې دې وسواس خو دی خو د الله په ذکر تختي، خپلې پنجې او خړته مباسي د زړه نه. الذي هغه شی دی چې وسوسه چې فی صدور الناس په سینو د خلکو کې، مراد ترې نه زړونه دي. او من الجنة وی بعضې د پیري د ذاته دي چې دا شیطانان دي. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. دې پیریانو هغه مشر نیکه جان ورته وایي، دا وی موږ د دغه نه پیدا کړی دی، د دې شیطانانو د دې ټولو نیکه د اور نه پیدا دی. والناس او بعضې د انسان د ذات نه دي. نو دوه قسمه شیطانان شو، یو د پیری د ذات نه چې دا شیطانان او یو د انسان د ذات نه. حدیث کې راځي که نه من کان ذا وجهین کان له یوم القیامة لسان من نار. بعضې سړي دوه پړیقی، یو ته یو سوی یأتي یو ته بوجهنا او بل ته په بل مخ راځي. دوه پړیقه سړی چې وي د قیامت پر ورځ بیا په خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي. الله دې مسد. دا مختصره ترجمه مې د دې وخت په کمی باندې وکړه. لومبي صورت کې د پناه ذکر راغی د ظاهري یا د جسمانی شرورونه، او دویم کې هغه پټ چې اخرت ته پارستا ضروري شیطان دی د هغې د پناه نه ذکر راغی. د دې نه څو مسلې روزي روم پنځمه خبره. یو دا چې پناه به په چا نیسي د الله په ځان. دویم رب د سبا څوک دی هغه الله دی، او د ټول مخلوق شر د چا په قبضه قدرت کې دی د الله، او چې پناه نیسي په چا به نیسي په الله. او تیاره شپه لرکون کې او راوستون کې دا د چا کار دی، او په تیاره شپه کې ضرر او تکلیف رسول او د هغې ضرر تکلیف نه بچ کول دا د چا کار دی؟ الله. د سحر نه به دې څوک بچ کوي؟ الله. د سحر داسې بیماري ده چې بې د الله د ذات نه په بله طریقه پرې نشي بچ کېدی. او د کینې مذمت ته معلوم شو یعنې بدي، او د کینهګر نه پناه د الله په ذات غواړه. بل د ټول انسان او د مخلوق رب الله دی، بادشاہ حقیقی الله دی، معبود الله دی، په دغه ذات به پناه نیسي. او دا معلومه شو چې شیطان دلته ناستی وسوسه اچوي. دا معلومه شو چې شیطان دا ګوره ډېر کمزوری شیم دی چې د الله نوموالي پې تښتي او زړه ته وسوسه اچوي. او دوه قسمه شیطانان، یو د انسان د ذات نه، یو د پیري د ذات. بله خبره نو درته وکړمه ده د دې دواړو صورتونو فضایل څه دي. دا د سحر دم دی. د سحر دی نه بهترین علاج بل نشته دی. او زموږ علما لیکي چې څوک هم د دې دواړو صورتونو ورد کوي او دا لولي الله به د سحر نه محفوظ ساتي. سحر حق شو، د دې نه معلومه شو. او بیا دا دواړه صورتونه نبی علیه السلام مبارک چې به کله د شپې وده کېده دا دواړه صورتونه به یې ولوستل او په لاسونو مبارکو به یې چف کړل او په ټول وجود به یې راښ کړل. نو چې کله وده کېږې دا دواړه صورتونه لولې په لاسونو یې چف کوې او هغه لاسونه په ځان باندې راکاږې. دم منې که نه منې؟ بعضې خلک خو دمونه هم نه منې. یو زمانه کې معتزله و هغوی به دم نه منه. هلکه وایي دم پکې څه ته وایي؟ وایي دا خو د خولې نه هوا ووته، د خولې نه هوا کې وایي زور خو نه، دم خو خولې نه ووځي که نه. وایي د خولې نه چې ووځي په دې کې څه زوري. یو بادشاه په هغه زمانه کې هم معتزلي شو. یو عالم وایي نه دمونه خو ثابت دي، نه د دواړو مناظره او مقابله کې ښودله بادشاه په دربار کې. هغه معتزلي بادشاه وایي دم هم پکې نشته. وی څه دلیل لري؟ وی دا خو د خولې نه هوا ووتل، د خولې په هوا څوک نه جوړېږي او نه پې څوک مري، د خولې په هوا کې سي. دا عالم پوه شو که زه د قرآن او یا د احادیثو ذکر کوم دا بدبخته خو په دغه عقل روان دي. ولږ راشه په عقلي طریقې پړ کا. دا عالم ورته وایي ستا هغه ښځه او ستا مور او ستا معتدي ته کنځل شروع کړل. چې کنځل یې شروع کړه ورته غوسه وي خوار شي د بادشاه په دربار، او بادشاه هم دا مخ تک سور شو او سترګې یې راوپړسېدې. ښه ملا صاحب چې دلیل د سرویس ته کنځل کې دلیل ولا راوړه او بیا زما دربار کې کنځل کې، دا خو تا زما سپکاوی وکړو، سرمن دی وباسم.
ځکه چې د چا په ځای کې چاته کنځل خو د هغه بېعزتي نه کړه. بادشاه وایي زما بېعزتي نه وکړه، کنسرمند دی وباسم زما په مجلس کې او زما دربار کې کنځل کې، چې دلیل نه کنځل ولې کې دا ګناه ولې ګټې. عالم ورته وایي صاحب ما خو دغه نه دی کړی، د خولې نه میوه ووته که خو ده خو اوس په خپله وایي چې هوا کې څه نشته، نو خو خولې نه میوه ووته، هوا خو هوایي که نه ورپسې شي. ښه نو د خولې نه میوه ووته، نو په هوا کې څه زوري چې تام سترګې را وپړسولې مخ دې سور کړه او دم کوتک ته ګوتې کړې. زما په خبره پوه شوې؟ دا دم په خپله تاثیر نه لري، مؤثر او تاثیر پکې څوک اچوي؟ الله. بس دی فرق شو. دم کې تاثیر او اثر څوک پیدا کوي؟ الله. دارو خو به ته علاج کوي، لیکن په دې کې د شفا طاقت څوک پیدا کوي؟ الله پکې اچوي. چې الله ونه غواړي دارو به خورې جوړېږي بن. ښځه خاوند وادو کې چې الله وغواړي د بچی طاقت پیدا کی پیدا شي، او چې الله ونه غواړي په ډاکټرانو طبيبانو ګرځي بچی یې نه. نو دا دم کې طاقت او پدې کې تاثیر د چا د طرف نه دی؟ د الله د طرف نه. نو نبی علیہ السلام مبارک په دا پزان دمول دمونه پزان اچوي، خو هغه دمونه چې کوم د قرآن الفاظ یا د حدیث الفاظ یا صحیح معنا لري. نبی علیہ السلام به حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دمول اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین من یحضرون. او چوف پکړل وی بچي وی ابراهیم علیہ السلام بخپل بچی اسماعیل او اسحاق پدې دمول، نو زم تاسو دموم چاله برای. نو دا د سحر دم شو، دینه بهترین علاج بل نشته ځکه د قرآن شریف سورتونه دي. او چې د شپې سملې په ځان چوف کوي، او چې څومره زیاتې څوک لولي الله به د سحر نه محفوظ ساتي. بس خبره خلاصه شو. اخیری خبره کوم ادا د تفسیر متعلق چې دا ستاسو د پاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ستاسو په دې جومات کې د قرآن شریف د تفسیر او ترجمې ختم شو. ټول وایي الحمدلله. خدای پاک د مولانا ذکر الله صاحب له دراز عمر ورکړي، د په دې کوشش او سعی کې د الله تعالی برکت پیدا کړي. اوس دا به بندوی نه دی ځای کې، بیا به سره شروع کوي لکه بند نه کې ګوري، بیا به سر نه شروع کوي. د دې ډېر لوی برکات دی. یو سړی به دا وایي یاره زه خو په تفسیر نه پوهېږم، او زموږ علماو لیکلي دي چې تفسیر د ښودنې او زده کړې دپاره د ډېرو علومو ضرورت دی. بېشک دا منم چې بعضې سړی به پوره هغه تفسیر زده نه کړی شي، کوم چې مولانا صاحب د علم کړی دی هغه به، لیکن څه ناڅه فایده خو به حاصله شي. ما چې دا نن کومې خبرې وکړې ډېر ما څونه ساده خبرې پښتو کې وکړې، دغه ساده پښتو کې عوامو سره خبرې کوم. نو زموږ باباجي به ما ته یو نصیحت کو، ما ته په باره کې تقریر کې وی د حدیث ترجمه کو الفاظ یې مه وایه، وی عوام په دې الفاظو څه پوهېږي، نو ساده پښتو کې وایا فایده به شي. ابدی چې اوس ما چې دا څونه خبرې وکړې نو ډېر خلک به په ظاهري الفاظو په معنا به نه پوه شوي، خو چې ما څه ووایي نو په ډېرو مسایلو او مباحثو خو پوه شوی که نه. دا لویه خبره. نو که د قرآن شریف اول نه اخره پورې تفسیر او پوره هغه ترجمه او هغه تحقیقات وغیره په هغې پوه نه شئ، نو څه ناڅه مقاصدو باندې خو به پوه شئ که دونه پته به ولګي چې په سورې اخلاص کې څه مقصد دی، په صورت بقره کې د حج احکام به زده کې، نور مسائل چې سم زده نه کې. نو د دین د قرآن زده کړه او قرآن ښودل دې دوران کې که د استاد مړ شو او که شاګرد یې مړ شو د شهادت ثواب به الله ورکړي. او صاحب د مرقات یو حدیث نقل کړی دی، هغې کې ساعت لفظ ساعت عربی کې یو سیکنډ او منټ هم وایي. زه به ته یو ګنټه واخلم، زه ګنټه ډېره ده چې څوک چاته یو ګنټه دین وښیي یا یو ګنټه د بل نه زده کړه وکړي. د قرآن نه لوی دین بل شته؟ دا سرچشمه ده د ټولو علومو. نو چې یو ګنټه څوک چاته قرآن وښیي او یا یو ګنټه یې د بل نه زده کړي، الله به د دې یوې ګنټې په برکت دې ښودونکي او اورېدونکي ته دواړو تر 24 ګنټو قبول شوی نفل عبادت ثواب ورکړي. څونه فایده شو، رحمتونه به در باندې ورېږي د الله تعالی. او د الله د کتاب مقصد هم ګورې رونو دا دی. یو سړی زوی په سعودي کې دی او دلته کې پلار ته خط راولېږي چې بابا ماله سپلی راولېږه، پلار یې څه چالو کړي هغه خط راوالي او په خشته رومال کې بند کې او خوشبویي پې پورې کړي او په صندوق کې کېږدي، نه یې پخپله وګوري او نه یې بل چاته وښایي. او کله کله یې رالي ښکلی دا مې د زوی خط دی. زوی یې راشي د دې کاله پس بابا د ما خط را رسېدلی او بچې څه دې ورسره وکړل؟ خو ما بچې خشته رومال کې نغښتی دی او ښکلو مې کله کله رالم خوشبویي مې پې پورې کړې ده. بابا هغه خو ما ښکلولو له نور رالېږل، هغې کې خو ما لیکلي چې 400 والي سپلی راله راولېږه. نو تا سنبال که دا بابا هوښیار دی که دا ساده دی؟
ساده دی کنه. د قرانګي د قران شریف د الله خط دی، د جبرئیل علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په واسطه موږ ته رالیږلی دي او ډېر څیزونه پکې رانغوښتي دي. ټیک ته د قران شریف عزت کول، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، عزت کولې ثواب لري. که اسې ورته ګورې ثواب پکې شته، که سوړه دې جوړه کړه وله د عزت په خیال ثواب پکې شته، الماری دې جوړه کړه ثواب پکې شته، ښکلولو کې ثواب شته، زړه پورې نیولو کې ثواب شته. تعظیم او اکرام کوه، الله به اجر درکوي. خدای مقصد نه دی، الله به د قیامت پر ورځ تپوس کوي بنده ما خو یو خط د قرآن شریف په شکل کې درلیږلی تاسو چلو که الله ما خو سنبال کړو په الماری کې، خوشمویي مې پې پورې کړې وه. کتلې دې نو ساده اوس هوښیار بابا هغه دی چې په خپله په خط د زوی پوهېږي ویې ګوري، او که په خپله اکدوني ویلې نو بل چاته به وښیي چې ته راشه وګوره د زوی مې پکې څه لیکلي دي. دقه رنګې هوښیار انسان هغه دی چې په عربۍ پوهېږي، خپله به وګوري چې د قرآن کې الله څه ویلي، او که په معنا نه پوهېږي استاذ ته دې کېږي چې الله په خپل خط کې زموږ نه څه غوښتي دي، دی فایده ده. نو بیا به شروع کوي انشاءالله، دی به د نه فایده اخلي، تاله به هم الله اجر درکړي او دوی له به هم الله اجر ورکوي. پروردګار دی ستاسو دپاره د قرآن حکیم زموږ د ټولو دپاره د هدایت لویه سرچشمه ثابته کړي. بیا وکړم قل اوایه ای پیغمبر اعوذ پناه نیسم برب الفلق، په رب د سبا د چانا، من شر ما خلق د شر د هغې نسیزونو نه چې الله پیدا کړي دي د کل مخلوق د شر نه، ومن شر غاسق پناه نیسم د شر د تیارې شپې نه، اذا وقبه چې تیارې په مخ د ځمکه خوره شي ګوټ ګوټ ته ننوځي، او پناه نیسم برب الفلق به رب د سبا هغې سره لګوخه و د عطف دی. من شر النفاثات د شر د هغې نفسونو نه چې پوکي وي فی العقد په غوټو کې، او پناه نیسم برب الفلق من شر حاسد د شر د کینهګر نه چې کله کینه ښکاره کي. بسم الله الرحمن الرحیم قل اوایه ای پیغمبر اعوذ پناه نیسم برب الناس، په رب د انسانانو یعنی رب د مخلوق، ملک الناس داسې به نه وی چې بادشاه د خلکو دی او معبود د خلکو دی، دا خو اوصاف دي، دا د هغې رب عطف بیان یا بدل دی، نو دا خبر نه دی ښه، دا معنا بنه کې. پناه نیسم برب الناس، پناه نیسم په بادشاه د خلکو، پناه نیسم په معبود د خلکو، د څه نه؟ من شر الوسواس، شر د هغه ذات نه چې هغه وسوسې اچوي او هغه شی چې رستو کېږي، الذي یوسوس وسوسې چې فی صدور الناس، په سینو او په زړونو د خلکو کې، بعضې د پیري د ذاته بعضې د انسان د ذاته دي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. دعا وکړئ پروردګاره موږ له په دې قرآن باندې عمل توفیق راکړي، پروردګاره زموږ په زړونو کې د قرآن محبت واچوي. حضرت مولانا صاحب ته دعا وکړئ، ذاکر الله صاحب ته چې الله تعالی د په عمر کې برکت پیدا کړي، الله د علم کې برکت پیدا کړي، خدای جبه کې قوت ګویایي پیدا کړي، خدای پاکه د مصائب و آفات و بلیاتو نه محفوظ کړي، د دین او د دنیا خیر نصیب کړي، دې ترجمه او تفسیر رجبیرونه ولا ورکړي چې چا کوم مقتدیانو د سره ترجمه وکړه، الله دې په داغي عمل نصیب کړي، الله دې داغي په علومو کې برکت پیدا کړي، الله دې د مصائب و آفات نه محفوظ کړي. حاضر جمع چې څومره ده الله زموږ په علومو کې د قرآن مینه پیدا کړي، موږ د قرآن په مقصد او په معنا پوه کړي، خدای زموږ د پای روحاني سره سره جسمانی علاج مو ګرځولې کړي، زموږ په دې وطن کې د قرآن نظام راولې، دا کم مرده چې وفات شوی دعا وته وکړي الله تعالی ته مغفرت نصیب کړي، د آخرت لوی سفر د خیر او د خوشحالۍ وکړي، وارثانو له صبر او اجر ورکړي، نور چې څومره مردگان وفات دي پروردګار ټولو مغفرت نصیب کړي، او چې څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زموږ د حلال رزق نصیب کړي، د آفتونو مصیبتونو بلیاتو نه پامن کې وساتي، په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي، خدای زموږ د جماعتونو حفاظت وکړي، خدای زموږ د مدرسو حفاظت وکړي، زموږ د طالبانو حفاظت وکړي، زموږ د عالمانو حفاظت وکړي، زموږ د مجاهدینو حفاظت وکړي، زموږ د مبلغینو او داعیینو حفاظت وکړي، زموږ د ګیرو د پټکو حفاظت وکړي، زموږ د عزت او د حیا حفاظت وکړي، زموږ د زنانو او خدای د نارینو د ټولو حفاظت وکړي، عام مسلمان حفاظت وکړي، زموږ د خاور حفاظت وکړي، خدای افغانستان عراق د پلیتو خلکو د خپو قدمونو په خیر محفوظ بیا آزاد کړي، او خدای پاکه د دې خپل کتاب بیا د نسوال کو قانونو، او خدای د دې قرآن او د سنت نظام زموږ په دې وطن کې راوستلی کړي، خدای په دې ټوله محله د خپل هدایت رڼاګانې خورې کړي، او خدای د دې خلکو د دین او د قرآن سره او د احادیثو سره او د خپل حبیب سره خدای مینه محبت نور پیدا کړي، او الله که دلته کې د چا یو بل سره دشمنۍ تبګرۍ وي هغه له فروغ وبدله کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. گرانو محترم اوریدونکو،
د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 335 نمبر 61 کې تاسو د اخیری 2 سورتونو ترجمه واوریدا. دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 د سحر بعد چیزی لور تا د حضور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور د سحر بعد چیزی لور تا د حضور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. اول سلام میں پا احمد نبی سلطان وایا او بیا پا صدیق عمر عثمان شیر یزدان وایا. اول سلام میں پا احمد نبی سلطان وایا بیا پا صدیق عمر عثمان شیر یزدان وایا. دا د خوږ زړه سلام زما کړي منظور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. دا د خوږ زړه سلام زما کړي منظور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. د سحر بعد چیزی لور تا د حضور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. د سحر بعد چیزی لور تا د حضور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. حمزہ تلال شاد احد طول شہیدان یاد کا ہے حسن حسین د نبی خکلی شاہزادگان یاد کا. حمزہ تلال شاد احد طول شہیدان یاد کا دا او حسن حسین د نبی خکلی شاہزادگان یاد کا د کربلا میدان شپ وینو سور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. د کربلا میدان شپ وینو سور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. د سحر بعد چیزی لور تا د حضور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. د مور بی بی عائشہ کور ته خامخا لاړ شه د مور بی بی عائشہ کور ته خامخا ورشه د خدیجه فاطمه کور ته پا بیا بیا ورشا د مور بی بی عائشہ کورتا خامخا ورشا د خدیجه فاطمه کورتا پا بیا بیا ورشا. باران وریگی پہ ار وقت درب د نور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. باران وریگی پہ ار وقت درب د نور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. د سحر بعد چیزی لور تا د حضور وای سلام ورته ضرور وای سلام ورته ضرور. جنت بقی کی شہیدان چی در نہیر نشی بلال حبشی غلد یاران چی در نہیر نشی
جنت بقی کے شہیدان چی در نہیر نشی بلال حبشی غلد یاران چی در نہیر نشی سلام علیکہ وایا یا اہل القبور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور سلام علیکہ وایا یا اہل القبور وایا سلام ورت ضرور د سحر بعد چیزی لورتا د حضور وایا سلام ورت ضرور او هغه ورشه چې کوم ځای کې ګرځېدلی نبي پیدا مکه کې او مدینې ته واپس تللی نبي هغه ځای ورشه چې کوم ځای کې ګرځېدلی نبي پیدا مکه کې او مدینې ته واپس تللی نبي پریخی مکا نبی پا حکم دا غفور وایا سلام ورت ضرور پریخی مکا نبی پا حکم دا غفور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور د سحر بعد چیزی لورتا د حضور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور شیخ الحدیث ادریس سر تعالی درت للغواری ستاشن گنبد محبوب خام خالد الغواری شیخ الحدیث ادریس سر تعالی درت للغواری ستاشن گنبد محبوب خام خالد الغواری نظر پہ اکڑ دولت نیلری مجبور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور نظر پہ اکڑ دولت نیلری مجبور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور د سحر بعد چیزی لورتا د حضور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور بیا ورته وایا ستا وطن پس ارمان کوي دغه ارمان شاعر اسرار او بشیر جان کوي بیا ورته وایا ستا وطن پس ارمان کوي دغه ارمان شاعر اسرار او بشیر جان کوي زړونو کې اوسې که وطن دستا صدور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور د سحر بعد چیزی لورتا د حضور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور اول سلام می پا احمد نبی سلطان وایا بیا پا صدیق عمر عثمان شیر یزدان وایا اول سلام می پا احمد نبی سلطان وایا بیا پا صدیق عمر عثمان شیر یزدان وایا دا د خوږ سلام زما ککړي منظور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور دا د خوږ سلام زما ککړي منظور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور د سحر بعد چیزی لورتا د حضور وایا سلام ورت ضرور حمزه تور شو د احد ټول شهیدان یاد کا حسن حسین د نبی خکلی شازادگان یاد کا
حمزہ تور شود احد طول شہیدان یاد کا حسن حسین د نبی خکلی شاہزادگان یاد کا نہ کربلا میں دانش پوینو سور وای سلام ورت ضرور وای سلام ورت ضرور نہ کربلا میں دانش پوینو سور وای سلام ورت ضرور وای سلام ورت ضرور سحر بعد چیزی لورتا د حضور وای سلام ورت ضرور وای سلام ورت ضرور دمور بی بی عائشی کورتا خامخا ورشا د خدیجی فاطمه کورتا پا بیا بیا ورشا دمور بی بی عائشی کورتا خامخا ورشا د خدیجی فاطمه کورتا پا بیا بیا ورشا باران وریگی پہ ار وقت درب د نور وای سلام ورت ضرور وای سلام ورت ضرور